السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ته زه طریقه خایم چې وفاق المدارس العربیه کې به تاسو ویب سایټ نه به انلاین داخلي څنګه کوئ. د نو ټولو نه اول به تاسو د وفاق المدارس ویب سایټ ته لاړ شئ. صحیح دی جی. ویب سایټ چې کله کولاو شي ویب سایټ کولاو شو نو په دې کې د دریم آپشن راځي انلاین داخله. په دې کې ولا پاسو وای انلاین داخله. ټیک شو جی. کله چې دا وو نو تاسو ته به داسې یو پورټل کولاو شي د مدرسې په نامه باندې. نو هرې مدرسې والا د خپل د الحاق نمبر اخري 15 هندسي چې کومې دي نو هغه دې ورکي. ټیک شو جی. او چې کله تاسو د الحاق اخري هندسه ورکي 15 نو اتوماتیک به د مدرسې نوم هم راوالي. نو دینه به تاسو دا هم معلومه شي چې آیا د الحاق نمبر ما صحیح ورکړی دی یا غلط. نو چې کومه مدرسه هم اول پیر باندې انلاین داخله پورټل کولاوهي نو د هغې پاسورډ به هم دقه دا کم چې آخري 15 هندسې دغه ورکړي. چونکې اوس موږ خپل پاسورډ چینج کړی دی ځکه چې موږ په دې کې الریډي انلاین داخلي کړي. نو د انلاین داخلو هغه پورټل اوس کولاو شو. ټیک شو جی. نو تاسو اوس دلته وګورئ چې دلته د سالانه آپشن بند دی. د هغې مین وجه دا ده چې سالانه امتحان شوی دی. اوس دلته د ضمني داخلي چې دي نو دا سټارټ دی. ټیک دی جی. نو اوس یو ماشوم دی هغه په عالیه سالي اول کې دی نو هغه خپله ضمني داخله لیږل غواړي. نو د هغې ماشوم درجه به تاسو په هغې کې سلیکټ کړئ. نو موږ به وګورو عالیه سالي اول او د هغې ماشوم کم چې رجسټریشن نمبر یې په اولا کې ورته ایشو شوی نو هغه نمبر به تاسو ووایئ. اوس د دې ماشوم رجسټریشن نمبر و بیا مې کایف طالب علم باندې و نو د ماشوم اتوماتیک هغه ډیټیل یې راواغستو. نو په اخره کې موږ ته دا هم ووي چې دا آخری امتحان کم ورکړی دی. پاس لیکل اگر آپ رفع درجات کی امتحان دینے چاہے تو یہاں کلک کرے کہ خپل نمبر سوا کول غواړي نو په هغه ځای کلیک کوي. نو د هغې نه پس به تاسو دا داخله محفوظ هدا به کلیک کوي. ټیک شو جی. چونکې د دې ماشوم خو اوس موږ داخله نه لیږو چې کله تاسو هغه داخله محفوظه کوي نو د هغې نه پس به دا ټول راشي دا ټول ډیټیل یې دلته په خپله. نو د ټولو نه اول به تاسو چالان فارم بای وصولی فیس اول به دا ووایي نو تاسو ته به اتوماتیک یو فیس وچر راشي. په هغې کې به په خپله د هغې څومره چې تاسو د هغې فیس اخیستی دی نو هغه به اتوماتیک تاسو ته دلته ایشو شي. ټیک شو جي. نو یو به دا پرنټ کوي. د هغې نه پس به بیا متعلقه داخله کی درجوار فهرست دویم نمبر به دا کلیک کوي. د دې نه پس په تاسو ته د هرې درجې هغه فهرست کولاو شي. نو دا فهرست چې کوم دی نو دا به هم تاسو پرنټ کوئ. صحیح دی جی. دلته یې په دې ځای کې لیکلی دستخط محتمم ناظمي تعلیمات په دې باندې د مدرسې د ناظمي تعلیمات یا د محتمم هغه دستخط د جامعي مهر او تاریخ دا به پې ولیکئ. نو موږ سره دا دوه فارمونه سیو شو او کوم چې موږ بینک کې پیسې لیږو نو د هغې به موږ انلاین ډرافټ جوړ کړو او دا 3 رسیدونه شو. یو چالان فارم برای وصولی فیس شو، یو داخله کې درجوار فهرست، 2 فارمونه دا شو او بل چې د بانک هغه رسید دا به ورسره مونږه یو ځای کو او وفاق اډرس باندې به مونږ ولیږو. دغه د دې طریقه کار دی. او کم مدرسه چې خپل پاسورډ بدلول غواړي نو دلته یې لیکلی دی تبدیلی خفیه کوډ. چې کله هم تاسو کلیک کوئ نو په هغې کې موجوده خفیه کوډ درج کړئ. هغه کم چې ستاسو د وفاق هغه الحاق نمبر دی آخري 15 هندسي او کم چې کوډ دی هغه به صرف ووایئ هغه کوډ. د هغې نه پس به بیا نه چې کم ستاسو ذهن کې بل یو کوډ وي هغه به ووایئ بیا به دا دوباره ووایئ نو ستاسو کوډ به دلته چینج شي. جزاک الله. السلام علیکم. بس دغه یې طریقه کار دی جی.